د مسجد نبوي چې کوم دربانو چې هغه به د مسجد نبوي دروازه بندوله، هغه وی یو ورځ گورنر صاحب وغوښتم د مدینې شریفې، وی چې لاړم، وی ما ته وی چې دروازه 100 بجې بندې، مې په دې بجې خلک ټولو باسې او ښه د شپې 12 بجې یا 2 بجې یا 1 بجه بس میلمانه راځي او هغې ته به فورا دروازه کولاو کې او چې وردن نشي نو دروازه به بنده کړي. مې ښه صاحب ډېره ښه ده، د ګورنر صاحب میلمانه وی د شپې به راځي دې دپاره چې د شپې رشنې او د حضور پاک سلام وکړي چې خلک د جومات نه ووتل، ما ټولې دروازې جرنده کړي، مرکزي دروازې سره ناست یم چې میلمانه راشي، ور وډبېد او چې ورسنګ وډبېد او ما دروازه کوله وکړه نو سړي را دننه شو او هغوی سره بیلچې، چاریانې، سسکورې او ګنترې دي. اوهو دا څه وشو خدایا، ما خوی دا به د گورنر صاحب میلمانه وي او دی به د حضور پاک سلام کوي د شپې چې څوک نه، دا خو څه په غلط نیت را ننوتل. بس وی چې دی ننوتل نو ما په سلګو خدای ته چغې کړې چې یا الله زه خو دې وخت څه نشم کولی، ور مې بند دی بس څه کوم خدای اسې نه خدای مکا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نقصان ونه رسه. وی رالل او دیری او ویراته مالم دم کیرا کج دقل تکینه چې چغونه وي او چې څنګه ریاض الجنه تا را دن شورا نه وتل یو مضبوط غرض شو، زلزله رااله او دغه خلق ټول په ځمکه په جومات کې نه وتل او ځمکه په واپس را جوخته شو، ټول په ځمکه کې غیب شو په جومات. الله ته مې شکر ادا کړ، شکر دې خدای، شکر خدای ته جاړم او شکریا ادا کوم چې خدای تا د خپل مبارک پیغمبر سونه حفاظت کې، سونه حفاظت ته ولو چې وخت تېرېده پېشمني ته وخت نږدې شو، دغه دی چې پولیس والا را پسې راغلل، وی ګورنر صاحب دې غواړي. هغوی جومات کې چکر ولګو، څوک نو وی څوک میلمانه راغلي وو که نو راغلي، ما وی راغلي وو خو دلته خدای غیب کړل، بس په خولې لاس کېنه. ګورنر صاحب له لاړم، گورنر صاحب ما ته وی سو میلمانه راغلي وو، ما وی او صاحب څه ټیم پلان کې څه شو، ما ورته قصه وکړه، وی چې په خولې به لاس کړې چاته به نه، وی ما چې صاحب راشه چې هغه ځای راته وښیمه چې کوم ځای ځمکه شلېدلې ده دوی پکې ننوتې د هغې د جامو د پرتوګونو پلیسکي هغه ټوکړې بار پاتې دي ښکاري. دام د فرانس انګریزانو او د مدینې گورنر له پیسې ورکړې